په دې موضوع باندې لږ خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي، زه سحر را پاسېدلی وم، ماښام شو، شپه شوله، کټ ته وختم، اوده کېږم. دې ځان سره حساب وکړي، د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو، ماښام شو، ورځ ټوله تېره شوه، زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې، خو د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاد کا چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې سوي لمده وي، لمده د الله په ذکر باندې خپل ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د زړه ته به سکون وي، د زړه ته به اطمینان وي، د زړه ته به آرام وي. انفرادي ذکر خو څوک کوي نه، انفرادي ذکر نه کوي. ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي. او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو، نو بدعت یې وکړو. نو ځان له ذکر کوي نه او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو بدعت کوي. نو دا مطلب شو ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ، اړو ذکر مې ځان له کوه، نه په مجلس کې کوه. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصي. ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه ته د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه. الله دې موږ ټولو ته پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې جړل. یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به یې جړل. حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو وی عثمانه د جنت ذکر کېږي، د جهنم ذکر کېږي، دومره نه جاړې. خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې. او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پونو نه اولنۍ پونه ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروسته نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې. خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ. کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی و چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل په دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی. خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې ځناور باندې کنه تاسو به د دوی یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، په دې څاروو بر سره غوښه نه وراغلی. خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي، دا د خور یو سله مې حسابوي، دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترین کند ده، یو بدترین کند ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله بدعمل انسان په قبر کې خودي شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا قبر ورته وي، دا ځمکه ورته وي، وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده کنه په هغې ټولو کې ماته ته ناخوښه وي. ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل کو، غیبت کو، زنا کوله، غلا کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي. ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه.
نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي نبی علیه صلات وسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورلې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي د اسمان نه اواز وشي د جهنم جامې ورته واغوندوئ د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامت پورې چی او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نسپکول غواړي او لرکول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکیږي چې کله ته څه کوي د الله ذکر کوي الله